دلته یو فائدہ دا موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی چې منی پاکه ده که پلیته ده. عباس حاجي مبارک وایي دوی چې منی پاکه ده خورئ یې. د دې ماشومانو خبرې سړی بدناموي. مسله دلته دا بیانېږي چې منی پاکه ده که پلیته ده د قرآن او حدیث په رڼا کې. نو په هغې باندې الحمدلله الله په توفیق سره تفصیلي خبره کړې چې بیا تفصیل نه شو ورتلی، خو حاصل د خبرې دا دی او راجح دا دی چې منی پاکه ده او په هغې باندې دلیل لري. عائشہ رضی الله عنها وی د رسول سم په کپړو باندې وکړ نه کله منی ولګېده، منی به ټینګه او ټینګه، نو ما به بیا په لاس باندې ګروله، ما به ګروله، او چې کله به نرو به وه نو بیا به ما هغه ځای وله وینځو او رسول سم مانځه ته ووتو، هغه اثرات به د وینځلو هغه لا پاتې شو. نو دلته ګوره دلیل دا شو زمونږ چې دا چې وایي چې منی به ټینګه او ما به ګروله، که دا پلیته نو بیا به ګرېدو سره نه پاتې. درونو ته ځو په خندا او مستي، د دین لاره کې تل ورکوو قرباني، تل ګرځېږو ازاده او هسکې شملې، نذرانه مو سرونه دي له خپلواکي، سنګرونو ته ځو په خندا او مستي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو، پتیرو درسونو کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې وکټوري اهل حدیث وابیان په ډیرو مسائلو کې د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي. د دې دپاره یو مثال د منۍ د پاکۍ او د ناپاکۍ دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بشمیر احادیثو کې راغلي دي چې منی نجسه ده، او وکټوري اهل حدیث د پیغمبر علیه السلام د احادیثو په خلاف په یو اتفاق سره وایي چې منی پاکه ده. د وابیانو کتابونه وګوره، نزول الابرار صفحه 49، کنز الحقائق صفحه 14، عرف الجادي صفحه 10، بدور الاهله صفحه 15، فتاوی نظیریه جل اول صفحه 315. زبد الله پاک په توفیق سره اول د دې اختلاف نتیجه ذکر کم، او دویم به هغه احادیث ذکر کم چې په هغوی کې د منۍ د نجاست ذکر دی، او دریم به د غیر مقلدینو د خیالي دلایلو حال ذکر کم. اول د اختلاف نتیجه، احناف وایي چې منی نجسه ده او د وابیانو په نیز باندې منی پاکه ده. نو که د منۍ څاڅکي په یو جام کې وغورځېږي نو د احنافو په نیز باندې د دې جام اوبه نجسې شوې، او د وابیانو په نیز د اوبه پاکې بلکې د روح افزا شربت دی، بالکل اسکل جایز دي. په یو ګلاس کې د منۍ څاڅکي وغورځېده یا په یو جګ کې د منۍ څاڅکي وغورځېده نو د وابیانو په نیز د اوبه بالکل پاکې دي، او د احنافو په نیز باندې دا اوبه نجسې دي او اسکل حرام دي. نو خیال کوئ چې د وابیانو په کورونو کې اوبه ونسکئ، کیدای شي په اوبو کې د منۍ څاڅکي غورځولي وي یا غورځېدلي وي، د دوی په نیز د اوبه پاکې دي او زموږ په نیز باندې حرامې دي او نجسې دي. دویم، په منۍ باندې په ککړو جامو کې زمونږ په نیز باندې لمونځ نه کېږي، او د وابیانو په نیز باندې په منۍ باندې ککړو جامو کې لمونځ کېږي. دریم، که د امام جامې په منۍ لړلې وي نو د وابیانو په نیز د امام او د مقتدیانو لمونځ صحیح دی، او د احنافو په نیز نه دی صحیح. یو په هغې دلایلو کې چې موږ وایو چې د وکټوري اهل حدیثو وابیانو پسې لمونځ نه کېږي، یو دلیل یې دغه هم دی. کیدای شي دا وکټوري اهل حدیث چې ته ورپسې لمونځ کوي د ده جامې په منۍ لړلې وي، نو د ده په نیز خو منی پاکه ده، لمونځ ورسره کېږي، او د حنفي مقتدي لمونځ ورپسې نه کېږي. څلورم، که د چا لاس په منۍ باندې لړلی و، یې جامې په منۍ باندې لړلې وي او هغه بیا په یو جام اوبو کې وزبېښلې، نو د وابیانو په نیز اوبه پاکې دي او د احنافو په نیز باندې نجسې دي. دویم، د هغه دلایل چې د احنافو د مذهب مطابق د منۍ په نجاست باندې دلالت کوي، هغه احادیث ډیر زیات دي. زه به د الله پاک په توفیق من جمله د هغې نه شپږ دلایل ستاسو په خدمت کې پیش کړم چې په هغې کې صراحتاً دا راغلي دي چې منی نجسه ده. اول حدیث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم المني والمزي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل. الجامع الصحيح للإمام الربيع جل أول صفحة 12. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چې منیم نجسه ده، مزیم نجسه ده، ودیم نجسه ده، د حیض وینم نجسه ده او د نفاس وینم نجسه ده. په هغه جامو کې بل مونږ نه کېږي چې منی ور باندې لګېدلې وي یا مزي ور باندې لګېدلې وي یا ودي ور باندې لګېدلې وي یا د حیض په وینه ککړې جامې وي او یا د نفاس په وینه لړلې جامې وي، نو په دې جامو کې مونږ نه کېږي. ګوره په دې حدیث کې د دریو وجونه د منی نجاست ذکر شوی دی. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا فرمایلی دی چې نجسون منی نجسه ده. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منی او د مزی او د ودی او د حیض د وینې او د نفاس د وینې یو حکم ذکر کړو، یو په بل عطف کړو او معطوف په حکم د معطوف علیه کې وي. نو مزی او ودی او د حیض وینه او د نفاس وینه په اتفاقا نجسه ده، نو منیم نجسه ده ځکه دا د دوی دپاره معطوف علیه ده. او دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هغه جامو کې لمون نه کېږي چې په کومه باندې منی لګېدلې وي. په منی لړلو جامو کې لمون نه کېږي، لکه په مزی باندې چې لړلې وي یا په ودی باندې لړلې وي یا د حیض په وینو لړلې وي یا د نفاس په وینو لړلې وي، نو په دې جامو کې لمون نه کېږي. نو دا درېمه وجه د نجاست د منی ده چې په دې حدیث کې ذکر شوی ده. دویم حدیث چې صراحتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منی ته د ازی کلمه استعمال کړي، د نجس کلمه ورته استعمال کړي. حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه روایت ده چې د خپل خور ام المؤمنین ام حبیبی رضی الله عنها نه تاسو کړو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه جامو کې لمونځ کولو په کومو کې چې د خپل بیبي سره یو ځای شوی؟ نو ام حبیبه رضی الله عنها ورته فرمای نعم اذا لم ير فيه اذن. ابو داود جل اول صفحه 53 باب الصلاة في الثوب الذي يصيب اهله. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ام حبیبه رضی الله عنها منیتا د اذن کلمه استعمال کړی دا. نعم یعنی پیغمبر علیه السلام په هغه جامو کې لمونځ کولو چې د خپل بیبي سره به پکې یو ځای شوی و، خو کله به یې کولو اذا لم ير فيه اذن، چې کله به یې اذا پکې نه لیده. د اذن په معنا د ګندګۍ سره دی، لکه د حیض د وینې په باره کې چې په قرآن کریم کې د اذن کلمه استعمال شوې ده، نو همدارنګې دلته د منۍ په باره کې د اذن کلمه استعمال شوه. اذن د نجس شي لپاره استعمالیږي، نو منی نجست. او دریم دلیل ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها فرمایي چې ما به کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د غسل دپاره اوبه تیارې کړي، نو پیغمبر علیه السلام به چې د جنابت نه غسل کولو، نو اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 یا 3 ځلې خپل لاسونه ووینځل، بیا به لاس په اوبو کې داخل کړو او دا اوبه به په هغه ځای باندې واچولې چې کوم به په منۍ باندې لړلی و، مخصوص الوده په منۍ باندې لړلی شوي حصه باندې به پیغمبر علیه السلام اوبه واچولې، یعنی استنجا به یې وکړه. او بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه لاس چې په هغې باندې به یې مني صفا کړې وه هغه به یې په خاورو کې وسولولو او وبه یې وینځلو. بخاري جل اول صفحه 4. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم لاس چې مني صفا کړې ده، نو دغه لاس به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاورو کې سولولو او بیا به یې وینځلو. نو د دې په صفایي کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبالغه کوله. لکه نن سبا چې سړی استنجا وکړي نو د استنجا سره لاس هم صفا شي، خو بیا هم د چا طبیعت نه مني نو دا لاس په صابون وینځي. نو پیغمبر علیه السلام همداسې طریقه باندې په کم لاس به چې مني صفا کړې وه نو دا لاس به په خاورو سولولو لکه په صابونې چې سړی صفا کوي، نو دومره مبالغه په صفایي کې دا د نجس شي کېږي. څلورم حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي
د هغه جامو په باره کې چې په منی باندې لړلې وي نو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ان رأيته فاغسله والا فاغسل الثوب كله کچرته منی درته په نظر راتلا نو هغه مغه د منی زی وینځه او که منی درته په نظر نه راتلا نو ټولي جامې وینځه. شرح معانی الاثار للطحاوی جل اول صفحه 250. نو ابو هريره سے فرمایي چې په جامو دی منی لګیدلې و او تا ته نخ کارېدا نو ټولي جامې وینځه. دلته د وابیانو هغه اعتراض او وسوسې ته دندان شکن جواب دی. کله کله وابیان وایي چې یو طهارت دی بل نظافت دی، نو دا د منی صفائی دا د نظافت سره تعلق لري، د طهارت سره تعلق نه لري. دلته کله دې تعلق د نظافت سره وي او د طهارت سره نه وي نو چې منی په جامو کې نخ کاری نو د نظافت ته ضرورت ده. چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې فغسل الثوب كله جامو کی منی نخکاری او بیام ابو هريره سے فرمایي چې ټولي جامې وینځه. معلومیږي دا چې د دې تعلق د طهارت سره دی. پنځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول مبارکه زندګۍ کې یو واقعه هم داسې نه ده ثابته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منی د طهارت د ښکارا کولو د پاره یو ځل صرف داسې فرمایلی وي چې په منی باندې ککړې جامې مه وینځئ ځکه چې دا پاکې دي، او نه کوم صحابي داسې ویلي دي، نه کوم تابعي داسې ویلي دي، نه کوم تبع تابعي داسې ویلي دي. دا د طهارت او د پاکۍ لفظ نه د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دی، نه د صحابه کرامو نه ثابت دی، نه د تابعینو نه ثابت دی، او نه د تبع تابعینو نه ثابت دی. شپږم قرآن کریم کې الله پاک د منی په باره کې د ماء مهین لفظ استعمالی. علم نخلقکم من ماء مهین، من ماء مهین. مهین حقیر شتوي یعنی تاسو د حقیر اوبونه پیدا کړی. نو کچرته منی پاک وې نو الله پاک به ورته د حقیر او د ذلیل لفظ نه استعمالولو. دا دلایل زما سره نورم زیات دي، خو د اختصار سره ما یو څو دلایل تاسو په خدمت کې پوښ کړ چې خبره اوږده نشي. اوس راځو دې خبره ته چې لا مذهب وهابیان وکټوري اهل حدیث دوی په کومو دلایل باندې منی ته پاکوي. تمهیدن دا خبره زده چې په یو حدیث کې دا نه دی راغلی چې منی پاکه ده. دا د وهابیانو اصلي خیالي خبرې دي، خو هغه دلایل به زه تاسو ته ذکر کوم چې وهابیانو خپل خیالي بلډینګ ور باندې درولې ده. اول دلیل حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جامونه وچه منی ګروله او لمده منی به مې وینځله. وهابیان دلته قیاس کوي چې که منی نجسه وې نو جامې به د وچ منی نه په ګرولو سره نه صفا کېدې. لیکن موږ ورته جواب کوو چې مخکې موږ د الله پاک په توفیق شپږ دلایل د نجاست د منی د پاره ذکر کړو، لہذا منی نجسه ده وچه وي او که لمده وي. نو قیاس خو همداسې دی لکه وهابیان چې وایي چې په کار دی چې په جامو باندې لګېدلې وچه منی په ګرولو سره صفا نشي، لکه لمده منی چې په ګرولو سره نه صفا کیږي. لیکن د وهابیانو دا قیاس د حدیث په مقابل کې دی. په حدیث کې خلاف القیاس داسې راغلي دي چې وچه منی په ګرولو سره صفا کیږي، لہذا احنافو په نص باندې عمل کوي او وهابیان د نص په مقابل کې په قیاس باندې عمل کوي. او چې کله حدیث خلاف القیاس دی نو تر خپل مورید پورې بخاص وي، صرف جامې به د وچ منی نه په ګرولو سره صفا کیږي، بدن به د وچ منی نه په ګرولو سره نه صفا کیږي. که وچه منی په بدن لګېدلې وه نو بدن به وینځلې کیږي، په ګرولو به اکتفا نه کیږي. همدارنګه به جامې د وچې نجسې منی نه په ګرولو سره صفا کیږي، د نورو وچو ګندګیو نه په ګرولو سره نه صفا کیږي. که وهابیان بیا هم په خپل ضد ټینګ وي او وایي چې د جامو نه د وچې منی د ګرولو سره صفایي دا د منی د پاکۍ دلیل دی، نو بیا پکار دی چې وهابیان د انسان غلو تم پاک ووایي. ځکه چې په یو حدیث کې راځي چې غل او ګندګي چې په بوټونو او په څپلیو باندې لګېدلې وي او بیا دا بوټونه او څپلۍ په ځمکه باندې ته وسولوي نو دا بوټ صفا شو. نو دلته دا ګرول دلیل د صفایي د غلو دي شي پکار دی چې وهابیان غلو تم پاک ووایي لکه چې وایي ورته. همدارنګه دویمه مسله ده صحابه کرامو به په لوټو باندې استنجا کوله، نو غټه ګندګي به په لوټه سولوله او ګروله،
پلوټه نجاست ګریږي پاکیږي نه نو پکار دی چې دلته د انسان د ګندګۍ او ګرول د دې ګندګۍ د طهارت او د پاکۍ دلیل شي چې دا ګرول د دې غلو د پاکۍ دلیل نه دی نو د وچې منۍ ګرول څنګه د منۍ د پاکۍ دلیل دی دویم دلیل د وابیانو د پاره په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما هو بمنزله المخاط والبزاق دا منی چې دا د لاړو پشان او د پوزو د ګړنګو پشان ده د دویم دلیل دی لیکن دا دلیل انتهایی کمزور دی ځکه په دې حدیث کې داسې یو لفظ هم نشته چې په هغې کې راغلی وي چې منی پاکه ده په دې حدیث کې د منۍ د پاکۍ ذکر نشته بلکې دلته صرف د منۍ تشبیه ورکړې ده د خولې د لاړو او د پوزو د ګړنګو سره نو اوس وجه د شبهې څه ده نو دا په حدیث کې نشته وابیان په خپل رای او ګمان سره وایي چې وجه د شبهې طهارت او پاکي ده لکه د خولې لاړې او د پوزو ګړنګ چې پاک دي نو منیم پاکه ده حالانکه د دوی سره په دې وجه د شبهې د قرآن او د سنت نه هیڅ دلیل نشته همدارنګه د وابیانو د دې وجه د شبهې په وجه باندې د دې حدیث تعارض راځي د هغې احادیثو سره چې هغه د منۍ په نجاست باندې دلالت کوي لکه مخکې چې موږ صراحتا ذکر کړو موږ وایو چې منی د لاړو او د ګړنګو سره مشابه ده وجه د شبهې پاکي نه ده بلکې لزوجت او سریښناکوالی دی یعنی لکه ګړنګ چې سریښناک دي په جامو چې پراته نو یوازې د اوبو په ور اړولو سره نه صفا کیږي بلکې پکار دی چې اول په یو ډکي سره دا ګړنګ د جامو نه لرې کړي او بیا په هغه جامې بیا ووینځي نو زر به صفا شي همدارنګه مني که په جامو لګېدلې وي او ته صرف ور باندې اوبه ور اړوې نو ډېرې اوبه به ضایع شي او جامې به صفا نه شي نو پکار دی چې اول د جامو نه مني په ډکي سره لرې کړي او بیا هغه ځای ووینځي مونږ چې کومه وجه د شبهې بیانو نو د دې په وجه په احادیثو کې تعارض نه راځي بلکې تطبیق راځي او د وابیانو د وجه د شبهې په وجه چې په خپل ګمان بیانوي چې وجه د شبهې پاکي ده د احادیثو په مابین کې تعارض راځي لیکن نقصان دا دی چې وابیان د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي یو وابینه تاسو به اورېدلی یو چا تپوس کړی دی چې تاسو منۍ ته ولې پاک وایي هغه رزیل د بلعم بن باعور بچی ورته وایي موږ ورته پاک نه وایو د الله پیغمبر ورته پاک وایي لعنت الله علی الکاذبین د الله پیغمبر خو په یو حدیث کې موږ لیدلی چې منۍ ته پاک ویلي وي دغه دو حدیثه تاسو پیش کوئ او د دې دواړو حدیثو تحقیق ما درته د الله پاک په توفیق باندې وکړو ګوري ورونو خلاصه دا ده چې منی د وابیانو په نیست پاکه ده نو که په اوبو کې منی غورځېدلي وي په یو جام کې یو جام اوبو کې یا په ګلاس کې یا په جیګ کې یا د چیو په پیاله کې منی غورځېدلي وي نو د احنافو په نیز په دې جام او ګلاس او جیک او پیاله کې چې کومې اوبه دي دا نجسې شوې څښلې حرام دي او د وابیانو په نیز دا د روح افزا شربت دی ځکه خو یې څټونه پړسېدلي او غټ غټې خېټې کړي دي الله پاک دې موږ ته په صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي